आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। السلام علیکم ملګرو. د مولانا طارق جمیل صاحب زوی چې کوم دی د هغه په حوالې سره چې کوم خبرونه په میډیا باندې چلیږي، نو زیاتره خبرونو کې هیڅ قسمه صداقت نشته دی. د نامعلوم افراد په حوالې سره د هغه وضاحت د مولانا طارق جمیل صاحب د زوی د دغه ویډیو کلیپس په ترو سره تاسو سره کوم. د هغه د وینا مطابق کوم چې هغه په خپله یو بیان جاری کړی چې په دغه معلوماتو په دغه خبرونو کې هیڅ قسمه صداقت نشته دی. او زما ورور چې کوم دی د مولانا طارق جمیل صاحب زوی چې کوم دی د ډیر وخت راسي د ډیپریشن مریض و او هغه په خپله باندې د سیکیورټي ګارډ په پستول سره خپل ځان په خپله باندې ویشتی دی. زما ملګرو نو دغه ویډیو مې سره په دغه غرض شیر کړله چې کنفرم معلومات هم دغه وصحیح شوله. نور هیڅ قسمه خبرونو باندې یا شیرینګ یا د هغې په صداقت باندې تاسو توجه مه ورکوئ. صحیح ده، دا د هغه د خولې ریل او حقیقي بیان و. زما وروڼو په سوشل میډیا باندې نور خبرونه هم دغه رنګې چلیدله. ملګرو سره دغه بیان شیر کړم چې دغه خبر صداقت دوی ته هم ورسي. زما ملګرو دغه ویډیو سره په دغه نیت شیر کړئ چې دغه خبر کنفرم تصدیق ټول ملګرو ته وشي. تر بلې ویډیو خپل ورور یاد احمد سټار له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.